الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزتمندو سامعینو، تاسو ته یو واقعه عرض کوم او ډیره بهترینه او ښایسته واقعه ده. یو بادشاه دی او د بادشاه په وخت کې یو پهلوان دی، مشهور پهلوان دی. په مقابله کې داسې پهلوان دی چې څوک هم د هغه سره مقابله کوي نو هغه چې کوم دی پهلوان ترې ګټي. نو یو واري بادشاه په دې دربار چې کوم دی لګېدلی دی او دغه پهلوان نه د بادشاه په دربار کې چې کوم دی یو خاص عزت ورکړل شوی دی. د بادشاه څخه به داسې یو ښی طرف ته ناست و او ډېر په عزت باندې به هغه ته کتل کېدله، د عزت په نظر باندې، ځکه چې هغه د بادشاه په دربار کې یو داسې واحد شخص و چې د هغه سره به چا مقابله نه شو کولی. یو وارې په یو موقع باندې یو کس بادشاه ته راغی. بادشاه ته وایي بادشاه صاحب داسې یو کس بهر راغلی دی او داسې یو کمزوری کس دی، هغه وایي زه د بادشاه د دربار چې کوم پهلوان دی هغه سره مقابله کول غواړم او ډېر اصرار کوي، وایي چې زه خامخا مقابله کوم. بادشاه صاحب ویل ډېره ښه ده، هغه حاضر کړئ ماته دا کس څوک چې مقابله کول غواړي. چې کله هغه راغی داسې یو کمزوری داسې یو خوار شانې کس دی. بادشاه هغه په وګو چې ګوره ته د ده سره مقابله مه کوه، نه شي کولی، دا خو مشهور پهلوان دی، ډېر ښه کسان یې راغورځولي دي، هغې ناکامه کړي دي، ته د ده سره مقابله نه شي کولی، مه کوه مقابله. ښودل چې نه بادشاه صاحب زه خامخا د سره مقابله کوم، زه مقابلې ته خامخا تیار یم. ډېره ښه ده، بس یو ځای مقرر کړو. دا بغداد چې کوم دی په شهر کې یو لوی میدان هغه مقرر شو د مقابلې دپاره. په لکونو باندې خلک چې کوم دی حاضر شول دغې مقابلې دپاره. دغه پهلوان هغه هم حاضر شو او هغه کمزوری کس چا چې مقابلې چینج ورکړی پهلوان نه هغه هم حاضر شو. هغه پهلوان چې څنګه خپلو لاس ور اوږده کړو یعنې مقابلې ته تیار شو په میدان کې، او هغه بل کس ته چا چې چینج ورکړی هغه کمزوری کس، هغه کمزوری کس د پهلوان ته وایي ما ته لږ رانږدې شته، ما ته لږ رانږدې شه. هغه ورته رانږدې شو، ورته وایي زه پهلوان نه یم، زه مقابله نه شم کولی، زه مقابلې والا نه یم، زه د یو سید خاندان والا کس یم، د نبي علیه صلات وسلام د خاندان کس یم. نن زما د کپړو د حال کپړې نشته، د کپړو کمزوري ده، د لوږې د وجې نه چې کوم دی بچو ته انتهایي تکلیف، هغوی چې کوم دی ډېر زیات په لوږې کې دي. نو که ته ما ته نن په ظاهر کې ځان نه وغورځې او په ظاهر کې چې کوم دی ته ځان په قصد باندې چې کوم دی ما ته ځان راواچې، نو ظاهر کې خو به ته شکست وخورې، ما ته به یو عزت میلاو شي، بادشاه ما له انعام راکړي، زما به چې کوم دی هغه کار روان شي، ځکه د نبي اسلام د خاندان نه یم، نو ما له حیا او شرم چې کوم دی ما له راځي، د شرم د وجې د حیا د وجې چې کوم دی زه د خلکو نه چې کوم دی یعنې پیسې نه شم اخیستی، د خلکو نه سوال نه شم کولی، د خپل خاندان هغه عزت را باندې ګران دی. نو که تا ما ته نن ځان نه وغورځوو، خیر دی را وغورځوه، سبا په قیامت کې خپل نکاح نبی علیه صلات وسلام ته به چې کوم دی زه عرض کوم چې دې پهلوان ته د فتحې او د ګټات چې کوم دی پټکې ور په سر که، چې دا ګټلې وه خو چونکې زما د عزت یې خیال ساتلی و، زه به خپل نکاح نبي علیه صلات وسلام ته چې کوم دی عرض کوم چې تا دې ته د فتحې هغه دستار او پټکې ور په سر که. پهلوان ویل ښه دا خو ډېره ښه ده چې یار سبا نبي علیه صلات وسلام او د قیامت په میدان کې ما ته دومره دا فتح او پټکې را په سر کوي، دا خو زما لپاره خوشحالي خبره ده. نو بس هغه پهلوان ځان
په ظاهر کې راوغورځو او په ظاهر کې چې کوم دی هغه ځان درته ناکام وکړو. خلکو چغې کړې چې پهلوان لکه وبېلله هغه کمزوري کس وګټله، ډېر زیات انعامونه له خلکو ورکړه، تر دې چې هغه بادشاه له هم ډېر انعامونه ورکړه. هغه کس ډېر زیات خوشحاله شو. بیا دغه پهلوان په دغه شپه باندې لاړو او کور اوده شو. ظاهر کې شکست هم خوړلی، خفم دی، اوده شو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته په خوب کې راغی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي تا نن زما د خاندان د یو کس د عزت خیال ساتلی دی، تا د هغې د عزت خیال ساتلی دی، لہذا خپل له سینې سره نبي اسلام ولګو او د خپل سینې سره رانږدې کو او ورته ویل چې کوم دی ما ستا د فتح لپاره یو پټکی راوړی دی، هغه ستا ته وایم او هغه دا دی چې د نن نه پس به تا د علم او د عرفان په مسند باندې به ته فایز کېږې. د نن نه پس به چې کوم دی تا ته الله پاک په دې میدان کې یو شهرت درکوي. او نن هغه پهلوان په جنید بغدادي رحمه الله سره یادېږي. هغه جنید بغدادي رحمه الله چې د مرګ چې کله وفات شو چا خوب کې لیدلو، الله پاک در څه معامله وکړه. وایي چې کله وفات شومه وایي ما ته فرشتې رالي، فرشتې راته وایي چې مر ربک ستا رب څوک دی؟ وایي ما ورته ویل زما ربو هغه ذات دی کوم ذات چې تاسو ته حکم کړی چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. د مر فرشتو ویل، فرشتو ما ته ویل چې کوم ما ته راغلي وو چې ته خو خپل سبق یاد دی، بس ضعیف دی ځکه چې دلته خو هر څه یاد دي. دومره مضبوط خبره مو ته وکړه. زما د خبرې مقصد دا و د نبی علیه الصلاة والسلام د عزت د هغې د خاندان یو کس د هغې د عزت د وجې چې کوم دی ته کوم مرتبه میلاو شوه چې څوک د نبي علیه السلام په ذات باندې قرباني ورکوي، د هغې په ذات په ختم نبوت باندې، نو دغه رنګې هلته به د انسان ته کومه بدله الله پاک ورکوي. نو دغه رنګې چې کوم د نبي اسلام د خاندان خلک دی لکه سید خاندان والا پیران هم په دې یادېږي چې دوی د نبي اسلام د خاندان خلک دی، نو دوی له خپل مرتبه پیژندل پکار دي، خپل مقام له پیژندل پکار دي، په یو عزت په حیا باندې ژوند تېرول پکار دي. دغه رنګې په معاشره کې په ښه اخلاقو سره چې تاسو د نبي اسلام د خاندان خلک چې خلک ستاسو نه عبرت والي، خلک ستاسو د وجې نه چې کوم دی دین ته راشي، چې ستاسو د وجې نه چې کوم دی چې ته خلک د دین نه چې کوم دی متنفر نشي یا د نبي علیه السلام خاندان به څو خبرې ونه کړي. نو الله رب عزت د نبی علیه السلام د خاندان او د هغه د آل چې کوم دی زموږ په زړونو کې قدر او عزت پیدا کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.